قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بېشکه رښتیا ویل چې دی دا نیکی ده او بېشکه نیکی لاره ښایي جنت طرف ته. رښتیا ویل طالب علمانو ډېر اوچت عمل دی. موږ له پکار دی چې دا دروغ بیخي د دغې ژبې نه ختم کو. وان الکذب او بېشکه دروغ چې دی فجور دا ګناه ده. وان الفجور یهدي الی النار. نبی پاک علیہ السلام فرمای او بېشکه ګناه چې دا لاره ښایي اور طرف ته. دروغ چې دا ګناه ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې په څو موکو کې که ډېر مشکل تا ته راغی نو دروغ ویلی شي. ډېر مشکل چې در باندې راغی چې ته پوهېږي چې یقینا به څوک وژني، تمانچه یې در باندې کېښوه چې هلکه تا سره پیسې راوباسه، ته ورته چې پیسې خو ما سر راغستی نه دي، حالانکې وي به در سره چېرته به دې ایښي وي. یا د تا سخت زخمی کېدو خطره وي چې یاره دا سړی خو به مو ونه وژني، خو دا و چې په چړو باندې به مو سخت زخمی کي. یو دا چې حدیث مبارک کې راغلی چې د جنگ په دوران کې دروغ ویلی شي، چې مثال په طور ووایي چې سباله به یاره پلانکي طرف نه موږ حمله کوو په کافرو او هغه په ځای باندې سباله دې خوا حمله وکړي. ټیک شو. دویم نمبر چې مثال په طور باندې ځینې ټیم کې کور والا او بیبي انسان نه او د خاوند نه غټ ډیمانډ وکړي او په دغه ټیم کې دا خاوند دغه بیبي سره چې د دومره وس نه وي او ورته دا شی راوړه یا ډېر قیمتي یا ډېر هغه، نو دروغ ویلی شي. او نبی علیہ السلام فرمایي دریم نمبر دروغ هغه ټیم کې جایز دی چې دوه کسو منځ کې جوړه کوي. ښه دروغ پکې ووایه، یو ته وایي چې ګوره خو وایي چې زه خو نه یم ترې خفه، دا بل ته وایي چې زه ترې نه یم خفه، وایي چې دا خو ډېر ښه انسان دی، ځان نه پکې ووایي. نو په دغو موکو کې دروغ ځینې حدیثو کې هغه راغلي چې د جواز مطلب یې چې تاسو که هغه وکړو نو رخصت دی درته. نو دغې وجې نه نبی پاک علیه السلام فرمایي دروغ ګناه ده او دروغ چې دی او ګناه چې ده دا لاره برابروي او ښایي اور طرف ته. ډېر مؤمنان په دې دروغو کې مبتلا دي. ټولو له پکار دی چې دروغو نه پرهیز وکړي او رښتیاو باندې عمل وکړي. الله پاک د موږ تاسو صدیقینو بندګانو کې ولیکي. آمین یا رب العالمین.